مرګ زیته چې هغه راسي تاسو خپله وینا واوروئ زموږ رهبر زموږ قائد زموږ رهبر زموږ قائد ستر سالار ستر شهید ستر سالار ستر شهید محمود خان محمود خان ډېره مهرباني ډېره مهرباني کښېنئ مهرباني کور ودان ډېره مهرباني راځئ کښېنئ بچه کښېنئ مهرباني کښېنئ زوی کښېنئ کښېنئ مهرباني غږ مه لرئ زوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زوی غږ مه لرئ زوی غږ مه لرئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې دلته غوڅکۍ زیارت په دې پراچا صاحب په دې کور کې راغونډ شوو د پښتون افغان د ډېرو درنو ټبرونو درنو سپین ږیرو ځوانانو او دلته پر سټیج ناست د زیارت د ضلع ټولنیز مشرانو قاسم خان لالا اعظم لالا زموږ پخوانی سکرټري غفور لالا عزیزانو د ټولو د مخه خو د هغه ملګرو شکریا ادا کوو د چا په کور کې شادي وه په سوونو ملګري یې راغوښتي وو موږ ته یې هم ست وکړئ راغلي وو الله پاک دې دا شادي مبارکه کړي خدای دې د خیر کړي موږ ته عزت راکړي خدای پاک دې دوی ته عزت ورکړي بیا د پارټۍ د ضلع د دې ټولو ملګرو سپین ږیرو ځوانانو مشرانو د زړه له کومې شکریا ادا کوو د ضلع د سره سره په خپل خرڅ په خپل موټرونو کې سپین ږیري تور ږیري تر واده تر ځایه رالو بیا دلته سره راجمع شو عزیزانو که نن د زیارت هغه په حساب 15 شپږ اته سپین ږیري چې د خانشیر د سره ملا تړلې وه ژوندي وای او دا یې لیدلي وه چې زیارت خلک داسې پر هغه لار پسې د هغو بچیان دونې په دغه راپورته شوي دي یا د نږدې د پیروز اکا سپین ږیری شاه محمد اکا ژوندی وای یا ګل بابو ګل یا نور ملګري د پارټۍ نن به انشاءالله د هغو روح خوشحاله وي چې زه پر موږ خوارۍ تېرې شوې تکلیفونه تېر شو لیکن د زیارت ټول ولس د هغې لارې پلوي دی چې موږ 5 یا 6 کسو د عبدالله خان الله پلار دستګیر اکا و زوی شیرین ډېر لوی خدمت کوي دغه کرونا په باره کې نو د هغو ارواحونو به هم خوشحاله عزیزانو نن موږ دلته دوی د کنونشن نوم ورکوي خیر کنونشن به وبولو د پارټۍ د کارکنانو مجلس دی د کوچ خلک هم پکښې دي د سوی ملګري هم پکښې دي د چمن دا هم پکښې دي شاید د ژوب دا به هم د هر علاقې خلک پښینده راغلي دي دلته موږ هغه خلک ناست یو چې ټول د خپل ځان کاره ماسې وه د کام کار ته یې ملا تړلې ده نه چا تنخوا ورکړې ده نه څوک پیسې ورکوي او نه دوی داسې اسودهاله خلک دي چې په ډوډۍ ماړه دي د موټرانو خاوندان دي د بنګلو خاوندان دي خو دا فیصله یې کړې ده چې د دې خپل کام د دې بدې ورځې او د دې لوږو او سپږو علاج به کوو دا اراده ګرانه یي الله پاک په قرآن کریم کې وایي انسان ما ډېر فی احسن تقویم ما په ډېر درانه حساب جوړ کړی دی بیا چې انسان اراده وکړي بیا غرونه اړوي پیغمبران عزیزانو
ختم شوي دي پیغمبران د محمد صلی الله علیه وسلم بعد بیا پیغمبران نه راځي انسان باندې د محمد صلی الله علیه وسلم بعد هم دغه مخکې پر انسانانو باندې چې هر بد راغلی ده که د چنګیز په شکل کې وه که د اسکندر اعظم په شکل کې وه که د تیمورلنګ په شکل کې وه که د یو بل بلا په شکل کې وه بیرته مخ ته انسانانو ولاړ شوي او انسانان چې ولاړ شي په قرآن کریم کې الله پاک یو چاته به وویل چې ته زما پیغمبر یې خو شرط به دا و چې ولاړ شه دې کامه ته ما لېږلی زما پیغام وروړه کاڼي به ته پر ځان وړې شکنډل به ته پر ځان وړې وهل ټکول به ته پر ځان وړې که دې پنځه شپږ لس شل ملګري پیدا که بیا نو الله پاک وعده کوي نصر من الله والفتح قریب زموږ هغه شرط پوره دی د پښتونخوا ملي پارټۍ هغه شرط چې غوټه انسانان جمع شي د یو مقصد دپاره هغه پوره دی چې سره راجمع یې کې هسې موږ لکه هغه پرې سوي تسپې ځلش کېدلي یو موږ په زراو خلک یو د زراو خلکو انسانانو د یو مقصد دپاره راجمع کېدل دا لومړی شرط و د پروردګار د کومک شرط برابر دی الله پاک وایي چې دونې خلک تا جمع که نصر من الله زما نصر د سره دی او فتح به نږدې نو عزیزانو د لیوه د خولې څخه هټ کښل ګران کار دی دا یو اراده سره مهرباني یو تنظیم غواړي په باندې ملګري خبر دي ټول زه نن ملګرو ته دا دنیا ډېره سره رالنډه ده کېدای شي اوس چا کیمره برابره کړې ته یې ګرد دا سپین مشران دا موږ چې ویناوې کوو دا په امریکا کې هم خلک ویني په استرالیا کې دا وخت ژمی دی په استرالیا کې هم خلک ویني په دوبۍ کې دنیا سره رالنډه شوې ده د دنیا وروري په یو کلي بدله شوې ده نو موږ به کوشش کوو خبرې ډېرې دي زه به کوشش کوم سره راټولې کړم موږ انسانان یو یوه رشته زموږ د ټولو انسانانو سره دی یو انسان دی موږ هم انسانان یو زموږ ایمان دی چې انسان د آدم علیه السلام او حوا نه بچي دي چې هر موږ ګرد د آدم علیه السلام او حوا نه بچي سو نو په دې معنا موږ د ټولو انسانانو سره ورورګلوي لرو دا به هم موږ خیال ساتو داسې یو تور به موږ پر ځان نه پرېږدو چې دغه هم پښتونخوا ولایت څه او په دې هم نه پوهېږي چې انسانان سره ورونه دي د انسانانو رنګونه جدا دي د انسانانو ژبې جدا دي د انسانانو ملکونه جدا دي د انسانانو مذهبونه جدا دي په دې کې به موږ خپل خلک هم پوه کوو سپین ږیري به هم پوه کوو تور ږیري به هم پوه کوو ځان به هم پوه کوو هر انسان قابل قدر دی دا اوس چې کوم صورت دلته ملګري ووایه او پخوانی ملګري سید هلک رشید هغه چې کوم صورت ووایه زما خیال امام شافعي وایي چې که دغه یو صورت هم سړی په صحیح معنا سوچ پر وکړي دا لکه نیم قرآن یا د ګرد قرآن باندې ځان پوه کړي د دې صورت څلور ټکي وو په عربي ژبه د بسم الله الرحمن الرحیم الله پاک په قرآن کې وایي والعصر عصر د مازدیګر وخت هم وایي عصر وخت هم وایي ټایم زمانت هم وایي ټایم ته هم وایي قرآن شریف کې الله پاک وایي والعصر واو شو سره ولګې دا قسم دی د خدای طرفه الله پاک وایي زما د قسم په زمانه باندې یا زما د قسم د مازدیګر په وخت باندې ان الانسان لفی خسر مسلمانان نه دی یاد کړي
پښتانه یې نه دي یاد کړي داسې ویلي دي چې زما د قسم په زمانه یې زما د قسم په تاریخ چې ټول انسان په تاوان کې دی ټول انسان د تاوان وکړه ته لوېدلی دی خو په پسې دستي وایي الا الذین بېل هغه کسان انسان پښتون نه مسلمان نه انسان الا الذین صرف بهغه انسانانو آمنو چې ایمان راوړي چې یو طاقت شته یو قوت شته یو نظام شته الا الذین آمنو وعاملوا الصالحات او چې سم عمل وکړي د خیر عمل وکړي الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق د حق تبلیغ وکړي د حق تبلیغ وکړي د حق دپاره پروپاګاندا وکړي د حق دپاره پارټۍ جوړه کړي وتواصوا بالصبر او د دې تبلیغ په دوران کې چې پر ده کوم تکلیف راسي ځاني یا مالي جیلونه تکلیفونه پلانه دی هغه برداشت کړي دغه انسان وایي نه دی په تاوان کې ډېره لنډه کړې ده چې ټول انسان په تاوان کې دی بېل هغه انسانه چې باور لري په خدای باندې د خدای پر نظام باندې او ښه عمل کوي او بیا د حق دپاره تبلیغ کوي د حق دپاره جنګېږي په دې دوران کې تکلیفونه چې پر راسي دی صبر دې ته نه وایي چې بس پر څپړې پرېږدئ صبر دې ته وایي ته د حق خبره کوې څوک تا په ډنډو وایي ته د حق خبره کوې څوک تا په ګولۍ ولي ته د حق خبره کوې څوک تا په جیل کې اچي دغه چې برداشت کې دغه انسان الله پاک وایي دا په تاوان کې نه دی نو خدای دې موږ په هغه ډله کې شمار کړي نو عزیزانو موږ انسانان یو د انسانانو سره به انساني رویه کوو دی هندو دی دی سیک دی دی عیسائی دی دی فلانی دی دی فلانی دی دی په رنګ تور دی دی په رنګ ژړ دی خو انسان دی موږ خلک یوه غلطي کوي دا ډېر احتیاط غواړي عزیزانو موږ بې ادبي ماپ چې د مردار هډې یا د آس بولې بندې سمړې د رازې راکشو پر خره لاس تېروو د شپې په خوله کې اډوکې بند چې لاس په چیخو لیکن دلته ناپوه خلکو راته ویلي دي چې دا ستا کورونه چې صفا کوي هغه خدمت کوي دا کور چې صفا کوي دا زموږ عزیزان دلته اوسي دې ته زموږ خلک لاس نشي ورکولی وظالمه دا خو د شپې نه دی مردار د شپې په خوله لاس چیخې ایا دې مردار هډې در څه کم چې راکشوې لاس پر تېروې پر هر ځای تېروې او دې انسان ته لاس نه ورکوې دا رنګ انسانیت به د پښتونخوا ملي پارټۍ کارکنان نه کوي زما او ستا عزیزان فرنګي سره په غېږ روغبړ کوي او لشپاک دی سپین دی مذهب خدایه دی د جرمني سره په غېږ روغبړ کوي د روسي سره په غېږ روغبړ کوي ای د زیارت زما او ستا خدمتګار چې دلته موږ سره اوسي زما او ستا کوڅې را صفا کوي زما او ستا کورونه را صفا کوي دې ته په پیاله کې چای نه ورکوي دا ظلم دی الله پاک ملایان دا وایي زه ملا هم یم غلط ملا نه یم ملایان دا وایي چې په یو لوښو کې بې ادبي ماپ سپی یې وڅټي سپی یې وڅټي په درې بسم الله صفا کېږي دا خو انسان دی د انسان سره موږ کرکه نه کوو چای ورکول په لوښو کې ډوډۍ ورسره خوړل دا به زموږ طریقه وي د هر چا سره مذهبي طور هم هغه ورځ ډېره لرې دا جزانو دا خبر کله به راځي چې ټول انسانیت به یو مذهب کېږي او ټولو به وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله په عربونو انسانان دي یو کور خراب خدای نه مني ابل کور خراب لیونی دی بل کشو خدای بول ابل بيزو ته ولاړ دي ابل ودرخت ته ولاړ دي ابل شیش کوي موږ مسلمانان یو مذهب په باره کې موږ دا ورته وایو چې وروره تا څوک چې ته هندو یې زنده باد زه د خدای سپاری نه یم چې ستا غاړې پرې کړم ته عیسایي یې ته پوسه خدای دې پوسه ته یهودي یې ته خو خدای دې پوسه زه مسلمان یم سارنګزی یم سنرزی یم د دغه دوکۍ دومړ یم د دغه سنجاوي دا د خاورو ماجت زما د دې ماجت عزت کوه زه به د ګرجې عزت کوم دغه زما ماجت په ډبرو نه وله هندو ستا عبادتګاه په ډبرو نه وله عیسایي زما د ماجت احترام کوه
زما د املا خوارکۍ چې ګرځي یا دا زما سپین ږیری اکا په دې ملنډې مه وه زه په تا ملنډې نه وم. الله پاک په قرآن کریم کې آیاتونه دي آیات کې وایي ای انسانانو ته وایي بلکې مسلمانانو ته وایي تاسې د هغه ټولو ځایو قدر کوئ. دا د قرآن شریف آیات دی حدیث هم نه دی. وایي تاسې د هغه ټولو ځایو قدر کوئ چیرې چې زما نوم اخیستل کېږي. د ده نوم خو موږ په ماجد کې اخلو بل څوک یې بل ځای اخلي اخلي د ده نوم نوم یې بدل دی پلانی ورته وایي پلان دی. الله پاک د قرآن شریف آیات دی د خپل عالم دین څخه پوښتنه وکړئ وایي تاسې د هغو ټولو ځایو قدر کوئ چیرې چې زما نوم اخیستل کېږي. بل ځای بیا الله پاک وایي تاسې د خلکو و خدایانو ته د خلکو و دوی چې پیغمبران بولي یا پیشوایان بولي هغو ته ښکنځل مه کوئ کنې بیا به خلک ما ته ښکنځل کوي. تای د خلکو و خدایانو ته تای د خلکو و پیشوایانو ته ښکنځل مه کوئ کنې بیا هغه به خدای ته ښکنځل کوي او ما ته به کوي. دا د قرآن شریف آیاتونه دي. موږ د انسان په معنا د انسانانو سره باید چې رویه ډېره انساني اوس دنیا رالنډه شوې ده. کېدای شي په دا مجلس کې د ملګري ناست دي چې په چین کاروبار کوي. کېدای شي د ملګري ناست لندن له به ځي یا کنی سبا به ولاړ شي د ملګري به ناست هندوستان له به ځي. نو تی زموږ د کام په معنا دا پښتانه زموږ د کام سفیران دي. هلته چې د چیني سره رویه د لیونتوب وکړې وایي دا د کوم ځای دي هغه وایي دا خو سګزی چې د چمن دي وایي څه بلا هغه خو زموږ ماته لاس نه راکوي دغه په چمن څه خبر دی هغه دا ګرد واشیان به انسان ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عزیزان په مخه کې دی غریب لاړی هجرت یې وکړي مسجد نبوي له ابو سفیان کافر و د ابوجهل زوی دا نور د تربرونه و خدای پسې اخستی و کافر و چې راغلی ده به په مسجد نبوي کې کښېناوی ابو سفیان به ده په مسجد نبوي کې د ځان سره کښېناوی خپل پټو به یې ورته کښېښو چې کاکا کښېنه دلته هغه به د مور په نامه بالی چې تا بیا څه کیسه شروع کړې ته به خدای به خیر کښېنه چای خو به نه وي یو کجوره مجوره یو شی به وراوړې په خاص مسجد نبوي کې بیا د انسان یوه خبره چې د انسان اهمیت څونه زورور دی. رسول الله مبارک په مسجد نبوي کې ناستی د ملایانو څخه پوښتنه وکړي د حدیثو په کتابو کې د حدیث شته خو ځینې خلک یې نه بیانوي. دی ناست و ملګري ورسره و یو شپانه راغلی عرب زموږ سارایان د غرو اوس 1400 کاله بعد په څال دي د سارا سګزی د ګومل سلیمان خیل د پکتیکا خروټي اوس بلای سړی سر کېدلی سړی راننوتې خوله یې پیچلې پر ماجد یې پښه راواړول چیر دی محمد دوی بدې وخت سره زموږ څه کوي چیر دی محمد هغه خیر څه شته وربا په کار دی څنګه کار دی ناست سره ورزه په دا ډله ګډېږم ما ته دا ډله خوند راکوي ما یې خبرې اورېدلې دي زه په دا ډله ګډېږم هغه ورته دا سړی محمد دی په دې کې دی راغلی خواره کې د کوم ځای راغلی ورته ودرې یا دي زه اودس ماتوم په مسجد نبوي کې زوی دا واورئ اوبه یې څښلې وې یاره بلا شوه د الله ته په مسجد نبوي کې کښېنستی یو ور میدان کړه لوی صحابیان خو حضرت عمر به و که نو ابوبکر به و یا به حضرت علي و یا به حضرت عثمان و یا به بل ډېر زورور صحابي و هغه ور وغورځېد محمد ورته چې ما ودې کې زموږ شین سړی دی اوس پر دې خوا بده شي وبه غورځي بیا به ولاړ شي سړی دی راځي زموږ په ډله ګډېږي کلمه وایي ودې کې پروا نه لري دا بالکل د حدیثو کتابو خبره ده دې سړي بولي وکړي یو بیان دا دی چې هغه باندې دوی اوبه واچولې تیسې کې بیا یو پانۍ سره بیا ورغلې په بیلچه ټولې کې د باندې تیسې کې د یوه سړي د راوستلو دپاره د حق لارې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده هغه ټول زورور صحابیان چې هغه کې 10 کسه په ژوند کې دغه بشارت ورته سوی د جنت دا ګورد ورته کتل دلته یاد چارج وکړي دوی نه کوي دغه د انسان اهمیت تر هر شي بالا دی. شرعي مسله بله ده زه نن ملایم یم لږ
که پر یو لارې دلته دوی ویل چې څوک وایي زیارت څه به لا په کوو لیوني سوي مغزه یې خراب سوي شرعي مسله دا ده که پر یو لار انسانان تلل انسانان معنا مسلمانان نه که د انسانانو لاره وه ښځې پر تلې انسانان پر تلل او دا لار راله د ښار و جامع ته ودرېده د لوی ښار و جامع ته ودرېده لار نه چپېږي جامع به نړېږي دا شرعي مسله ده لاره روانه ده د زیارت خلک پر ځي د دوکۍ خلک پر ځي فلانا یو ځای راځي یو لوی جامع لار بنده کړله شرعي مسله دا ده چې د انسان ضرورت مقدم دی د انسان ضرورت مقدس دی دا جامع ونړو لار ورکړي او که بیا جامع جوړېده ادیره په مخ کې وه ادیره بیا و جامع ته نړېږي ادیره صفا کوي جامع پر جوړه کړي څلور کتابه د مذهبي منو چې راغلي دي ډېر ضایع سو ډېر دغه سو څلور سره انسانانو له راغلي د خدای د طرفه زبور دی انجیل دی تورات دی قرآن کریم دی چې د انسان ذهن چون پر مخ تللی الله پاک خپل عین ورته بدلاوه الله به څنګه خپل کتاب بدلولی خو د انسان ضرورت دی د انسان ذهن پر مخ ځي دی نور شیان زده کوي د زبور بعد به یو کتاب راغلی بیا بل پسې راغلی بیا بل پسې راغلی اخري قرآن کریم د ټول انسانیت لپاره راغلی انسان چې په خپله لار روان سي دی در پرشتو لوړېږي او چې په چپه لاس روان سي شیطان هم توبېجن کاږي موږ به کوشش کوو لکه آیت ملګري ووایه موږ به کوشش کوو چې ځان څه هغه انسانان جوړ کړو انسان کمزوری دی په یوه خبره بار ملګري ځان پوه کوي زه به هم پوه کوم نن نشماله څنګه خبرې په خدای راځي خدای دې خیر کړي ډېر خلک دي او حقدار هم دي غلطي خدای پاک پټوي غلطي آدم علیه السلام کړې ده انسانانو څه کېږي او که د یوه سړي دا خیال دی دی د زیارت دی که د ګلستان دی که د چمن دی که د پلاني ځای دی چې دی په یو بدکاري مسلسل لګیا دی دا الله پاک نه پټوي هسې موږ لنګوټې تړلي دي ما پټو پر وږو یې اچولی دي لوی لوی ګامونه ږدم پاخه بدخویونه د پښین د چمن د پېښور د بمبئی د کلکتې ټول انسانان خلک یې په ګوته پېژني چې دا سړی په پلاني بدکاري اخته ده دا سړی په پلاني بدکاري اخته ده دا سړی په ښځو ته لا معلومې دي نو مهرباني غلطي که موږ کوو توبه به پر کار ږدو ګورئ چې په دې ناپوهي اخته نه سئ چې زه به پلانی بد کار کوم بیا مې پټ کړی په ما خلک نه خبرېږي دا چې در خبرېږي د خپل لاس دی چې ګورې و دا خپل لاس دی چې ګورې داسې انسان دغه ولس په هغه پوهېږي نو عاجزانو موږ د کام خلک یو بیا موږ هغه خلک پښتانه وایي چې کلي په نامه لري یو خوی تر نورو ښه لري که موږ واقعي هغه خلک یو چې موږ غواړو چې زموږ د کام دا لوږې سپږې ختمې سي موږ به کم سے کم در عام سړي لږ په خوی لوړ خلک پښتونخوا ملي پارټي زیارتوال دې هم واوري غفور خوارکی ناجوړه سوی پر ما ګران هم زموږ سکرټري دی دې هم واوري زه به هم واورم که ستا دا خیال دی چې زه به انقلاب راولم او وایي چمونه به کوم یو سترګ به دې ته کښېکاږم بل به دې ته کښېکاږم دا نه کېږي بیا وخت مه ضایع کوئ ځئ ولاړ شئ کاروبارونه وکړئ ځئ ولاړ شئ خپل کاروبارونه دا وخت مه ضایع کوئ دا وخت څه لپاره مور خوابه دی پلار خوابه دی ښځې خوابه دی اجي قاسم خان اکا خوابه دی ما په زوی شپاړس چې ما ته وویل دی زوی مړی زه پښتونخوا کوم ابل ما په زوی شپاړس چې ما ته وویل په کسټم کې به انسپکټر پیسې به غلا کړي ابل ما دغه کړی پلانې کار دی زوی مړی ګرد ورځ لګیا دی پښتونستان زنده باد پښتونخوا زنده باد ورور وخت مه ضایع کوئ مندې په عذابوئ مه خوندې په عذابوئ مه ښځې په عذابوئ او که مې اراده کړې در دې مقدس کار بیا نشته در دې مقدس کار بیا نشته چې ته د کام دپاره خپل وخت ضایع کوې در دې مقدس کار نشته کمزوري ستا انسانان کې فرق یو به ډېر پوهي یو به لږ پوهي یو فلانی یو پستانی وجزانو پښتونخوا ملي پارټي کارکون موږ به کوشش کوو زه په سر کې ما هم ډېرې خو نه څوک هم سپین ږیري سوی ورځې مې لا سپین شوې دغه خو نه ده زه په سر کې
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي کارکون به په کلي کې ښکارئ چې وروره دا خبرې دا څه وې دا به فلاني سړي کړي دا پښتونخوا والا دا خبرې کوي پښتونخوا والا سړی که شل کورئ که سل کورئ که 50 کورئ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سړی به ښکارئ د خوی په معنا چې وروره درواغ نه وایي غلطه نه کوي ګورئ یوه خبره به مصطفی کوو سړی د پښتونخوا له نه راځي ولې وخت ضایع کوي هغه سړی د پښتونخوا له نه راځي چې د ظالم او د مظلوم په جنګ کې د ښکاره د مظلوم ملګری نه وي ښکاره که مظلوم د ده مدعي او که ظالم د پلار یو چې دا اخلاق موږ نه ولرو تا له خلک ولې راځي تا له خلک په دې راځي چې ورور زه دا سړی پېژنم دا زما ځینې دیواله څونه مېږي دا خوی نه وي ډېر خلک دلته ګرځي په دې راځي چې ورور دا سړی زه پېژنم د خپله وسه پورې دا سلیمان ناسته او مخته ناستې په ټوله دا سلیمان میږبازی دي دغه د کوټې سلیمان له به خلک په دې راځي چې ورور سلیمان نور هر شی چې دی کم سے کم درواغ نه وایي کم سے کم دا وایي چې ورور سړی په فلاني ملامت پښتونخوا ملي عوامي پارټي کارکون په انساني طور د ښو خویو خاوند موږ ګرد ځان جوړو کمزوري شته انسان چې بیره خو شته لیکن داسې بیره نه کلمه موږ وایو زه به خو جلسو کې دا خبره کوم کلمه چې موږ وایو لا اله الا الله لا د عربي ټکي لفظ دی لا معنا نشته کلمه چې ته پره نه ووایې لا اله معنا هېڅ شی نشته د عبادت لایق هېڅ شی نشته لا اله د تابعدارۍ د منلو هېڅ شی نشته دا که نعوذ بالله چې نیک یې پرستی کافر کېږي لا اله نشته هېڅ شی الا الله بې له خدایه اوس نو که موږ رښتیا کلمه په رښتیا وایو موږ دا اعلان کوو چې پروردګار انسان کمزوری دی راته ګرانه به وي خو زه به خپل ایمان دا جوړوم پروردګاره چې ستا ما سوا به زه چاته نه چټوم سر موږ که محنت پر دې وکړو په کار دا ده موږ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سپین ږیری ملګری که تور ږیری ځوان یې که کشر یې په کار ده چې موږ د ایمان پر هغه معیار یو چې زموږ سر یا خپل خدای ته ټیټي او یا د مرګ پر تخته چې موږ وس نه پورته کښته کېږي بل ځای کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سر و چاته ټیټېږي دی دې بیا کلمه ووایي پر ځان دې چوکي بیا دې توبه وکړي بیا دې خپل ایمان تازه کړي مرګ شته مرګ خامخا شته یار دې قاسم خان سردار سلام علیکم عزت احترام پر خپل ځای لیکن چې د دې کونج ته اوسې بیریږي پر اول کونج بله سې بیریږي هم د انسان دواړې خطا کېږي هم دا خطا چې هغه کوشش به کوو چې د خپل ایمان په لږ سره پوره اپو مين خوند یې ورکړه به ټیک شو د خپل ایمان سره پوره اپو بل به یو مهرباني پارټي کارخونان کوي ډېره سخته زنده باد ته څه مهرباني بله خبره دا ده جزانو موږ پارټي یونټونه اوس ګوره زموږ د پارټي نقص څه شی دی زیارتوال دې ورته ګوري نور ملګري هم ورته ګوري موږ ضلع ده یوه ضلع کمیټۍ ده 80 کسه خو یو سړی به مشر کېږي موږ سکرټري جوړوو یا چې شي جوړوو خو یو به یې موږ محمود سکرټري کوي اوس محمود به دا مهرباني کوي موږ باچا کړی نه دی چې دی د زیارت باچا دی موږ 80 کسه یو څوک به سکرټري کېدی موږ غفور لاله سکرټري کوي ورسره مې زما یار معاون کې هلته ناست چیرې هغه شاه زمان هغه څنګ په څنګ ناست شین سری شاه زمان مې معاون کې یا ټیک سو معاون سو وروره نه غفور ته موږ باچا کړی نه پلانه معاون ته موږ باچا کړی د 80 کسو پر سر به یو سړی په مخ کې موږ دراوی غفور لاله ته مې ودرولې فیصلې به غفور لاله نه کوي فیصلې به معاون نه کوي فیصلې به د 80 کسه کوي دی بیانوي
که د پارټي په آیین زه پوهېدلی یم شپېڅلې به شپېته کسه کوي ایگزیکیټیو هر ځای دا نه جوړېده چمن کې بل ځای ایگزیکیټیو د انګریزي ټکي لفظ دی ټو ایکسیکیوټ معنا یو شی عملي کول د زیارت شپېته کسه کمیټې کښېنسته چې دغه زموږ شیان چې پلانه دا کوي موږ فیصله دا ده نو بیا څوک بیانوي نو بیا غفور لالا بیانوي بیا به معاون پسې لګیا بیا به زیارتوالان په ګډېږي بیا به موږ ګډ پرې ګډېږو زموږ تاوان دا دی سکرټري دا د ځان باچا جوړ کړي و کاکا ته زموږ باچا نه یې ته د فلاني تروري زوی زه د فلاني تروري زوی یم ګزاره به سره کوو د کومې خوا ته باچا موږ د یوه دغه خلک یو د چیشته باچا شو بل تاوان دا دی زیارتوال دې ته هم بیا پینه کښېږدي قاسم خان دی بل برهمان خو پارټي ته راغلی د نور مشران خانان دا راسې یو کار له اوس ته وایه چې قاسم خان ته وایه چې ورسه د میرویس کاغذ راوړه دا ښکنځل دي ته څنګه وایې چې قاسم ته وایه چې میرویس سپارش راوړه میرویس د وراره دی یا زوی دی یا د علاقې سپېژنی دی سکرټري کېدای نشي یا دی په دې په اهمیت نه پوهېږي دا خبرې به هم دا پینه به لږ سمول غواړي زموږ ټولنیز شخصیتونه او زموږ غفور دا سره تړل سړی راشي د علاقه ته پېژنې د وطن سړی پارټي کې نه دی د وطن سړی دی ګلبهران اکا مړ دی انشاءالله مړ به یې زموږ ملګری ګلبهران اکا په ډېره خوشحالي پارټي ته راغلی خدای خبر ما خیال خوابدی مړ شو خو دغسې خبرو هغه راغلی یو سکرټري صاحب ورته ویلي چې ورسه د فلاني ګوته راوله هغه ورته ګوته د فلاني ته نه لګو دا نقص راځي د دې به یو علاج موږ راباسو موږ یې پېژنو یو سړی راغلی پارټي کې نه دی د زیارت مشر سړی دی دا ګډ مشران دي اعظم لالا دی هغه سړي ګډ راغلو یو کار یې دی دې ته به یو داسې طریقه جوړول کېږي چې د دوی د مشرتوب هغه ځای هم نه وښوري او دی د پارټۍ سره متنفر هم نه شي خوابدی هم نه شي اوس دا سپین ږیري ته ووایه چې ورسه د میرویس چې اوس د میرویس کاغذ هغه په دې جنګ کوي چې واه میرویس یې بیا د چا ته کېدای شي ښکنځل لا هم چې د میرویس فلانه دا ما نه کړې میرویس ته ما نه پېژنې د میرویس کاغذ راوړم دغه شین سرې ملګري دا راوړم د غفور لالا دی یو بل دا یا داسې دا مهرباني ګوره دا به سمو دا شیان داسې په اشارو کې په د مردان سره په وکړو عزیزان پارټۍ بهترین پر ځای ولاړه ده ګډ موږ د وطن ټول ملګرو ته خواست کوو بله خبره عزیزان دا ده د جمعیت علماء اسلام سره زموږ د خدای پاک مهرباني وشوه نزدېکت راغلی دی دا نزدېکت به په هیڅ قیمت د پښتونخوا ملي پارټۍ کارکنان نه خرابوي زموږ د وطن خلک دي که زیارتوال یا د پارټۍ ملګري یا د زه چې ګپې ورسره کوم دا زموږ سکرټریان انقلاب راولي انقلاب غواړي انقلاب د ولس بې کومکه نه راځي دوی زموږ خلک دي مسکینان خلک دي غریب خلک دي طالبان غریبان په مدرسو کې لوی شوي دي په مدرسې کې چې کم سړی سبق ورته وایي دغه 4000 روپۍ تنخوا نه وي 5000 روپۍ تنخوا نه وي لیکن تقواداره خلک دي فکر نه کوي د جمعې په ورځ غریبان راوځي اته یې زامن بل کار خو نه وي بدا کې بس بصد اته یې زامن شپاړس لونی ساتي و چاته خواست نه کوي موږ ولس دی پارټۍ ملګري به د دوی سره ځان پوکوي موږ دوی به په ګډه نور خلکو دا کار کړی دی په دې کې ځکه نه وایم چې ریکارډ کېږي خلک زموږ نورې صوبې دي دغه صوبې چې هلته کوم خلک نه دي په جمعیت علماء اسلام کې هغه د لمانځه سره هم ډېر نه دي شناخته د روژو سره هم ډېر نه دي شناخته کله کله یې دا نه مانه د جمعې دا ونسي لیکن چې د کام خبره یې راسي د کام ملا د کام دغه بېلمانځه د کام د پلانۍ دا ګرده یې لکه قلبوزي چې زما د وطن پلاني شي باید به کار نه لري سلیمان ملګری د بل ملګری فلانی ملګری موږ دا ګرد به موږ د جمعیت علماء اسلام د کارکنانو سره په دوکه نه په فراډ نه په بېایماني نه په اخلاص به داسې اتحاد سره جوړوئ چې د کام د ګټو دپاره زموږ د ده مورچه شریکه وي زموږ د ده لښکر شریک وي زموږ د ده مرداباد زنداباد او که چیرې یو لکړې مکړې ضرورت ډنډې منډې دا باید زموږ سره شریک وي دا کار به د پښتونخوا ملي پارټۍ کارکنان خامخا کوي عزیزانو
پاکستان بالکل د انقلاب او د بربادۍ پر چوکاټ کې ولاړ دی. دا ټکي زه په قصد استعمالوم. پاکستان د خپلو بدعملیو په نتیجه کې بالکل اوس د یو جمهوري آئیني د ولس په طاقت یو انقلاب او یا کوڅه په کوڅه جنگ پر دا ځای ولاړ دی. موږ اپیل کوو هغه ټولو جرنیلانو ته چې د آئین په معنا پوهېږي. موږ اپیل کوو هغه ټولو ججانو ته چې د آئین په معنا پوهېږي. موږ اپیل کوو هغه ټولو سیاسیانو ته چې د آئین په معنا پوهېږي. دا بیانیه د پی ډي ایم بیانیه دا د یوه سړي بیانیه نه ده، دا د نواز شریف بیانیه نه ده، دا د ده د لور بیانیه نه ده، دا د مولانا فضل الرحمن بیانیه نه ده، دا د پښتونخوا ملي پارټي بیانیه نه ده، دا د ګرد پاکستان د ولس هغه بیانیه ده چې دلته یو آئین دی. دلته به د آئین باشي هر اداره ISI MI پلانا پکښې هر اداره د آئین په چوکاټ کې خپل ځای معلوم دی. هر اداره به په خپل چوکاټ کې اوسي. دلته زیارتوال د غدارۍ ټکي استعمال کوي. غداري د پاکستان آئین تعریف کړې ده. د پاکستان آئین وایي هر هغه څوک چې د آئین سره مسخرې کوي، هر هغه څوک چې آئین بندوي، هر هغه څوک چې آئین خرابوي هغه غدار دی. دا د پاکستان د آئین دغه دی، دا د پاکستان د آئین حکم دی. هر هغه جج، هر هغه جرنیل، هر هغه سیاستدان، هر هغه ملا، هر هغه پیر، هر هغه خدای منونکی، هر هغه خدای نه منونکی چې په آئین مسخرې کوي، د آئین بالادستي نه مني، دا غدار دی. او د دې سزا انګریزي کوي کیپیټل پنیشمنت. کیپیټل پنیشمنت معنا پانسي. د آئین دفاع دا د پاکستان د ولس د لس شلو کروڑ انسانانو پر هر چا پور ده. د آئین دفاع یو مقدس جهاد دی. پی ډي ایم که موږ نتیجې ته رسوو، زما بالکل دا ایمان دی، نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او پښتونخوا ملي پارټۍ، موږ دا توان لرو چې د ولس په زور، د پاکستان د ولس په زور بالکل داسې یو انقلاب راولو چې دا ټول سیستم پر دا بله خوا واړو. بالکل داسې یو انقلاب لکه خمیني چې راوستی، داسې یو انقلاب لکه خمیني چې په دوه لاسه راوستی. پرون د کابل ورځ نواز شریف د لندن بیان کړی دی پر دې خبره باندې او ټیک یې کړی. په دغه نه کېږي، پښتانه وایي شف نه وایي، سم به شفتالو کوي، بس شفتالو. آئین چې څوک نه مني هغه سړی موږ نه منو. هېڅ کم سړی چې آئین نه مني، که هغه جرنیل دی، که هغه جج دی، که هغه سیاسي دی، که هغه دغه، موږ نه منو. د دې دپاره به خپل صفونه تیاروو. خپل صفونه تیار کړئ. ډېر لوی ضلع ده، ډېر خلک دي، خپل صفونه تیار کړئ. دا ځای راتلونکی دی، دا ځای راتلونکی دی. هېڅ اسمان نه نړېږي، هېڅ اسمان ولکه ونړېږي. که پیښه کېده ودیسه، موږ دروغ نه وایو، ځان دپاره یې نه غواړو، غلا نه کوو، ډاکه نه کوو. البته یو خواست کوو، یقینا پاکستان پر خلکو ګران دی، پر ججانو هم ګران دی. په آئین کې دا یو شی دغه دی لیکلی دی چې چیرې بنده راغله د آئین، چې د آئین څه وایي، زیارتوال دا وایي، پلانی دا وایي، پلانی دا وایي، پلانی دا وایي. آئین کې لیکل شوي دي چې د آئین توجیه به د سپریم کورټ ججان کوي. موږ د سپریم کورټ هغه ججانو ته چې د PCO ته یې حلف نه یې اخیستی، چاته جرنیل مرنین ته نه یې مات شوي، موږ هغه ججانو ته ماته نومونه نه دي معلوم، که یو دی، که دوه دی، که درې دي، هغه ججانو ته خواست کوو او هغه جرنیلانو ته خواست کوو، هغه رښتیاګویو جرنلیستانو ته خواست کوو چې دا ججان دې مهرباني وکړي. د پاکستان یو ډېر خطرناک حالت دی، دوی دې یو ګول میز کانفرنس راوغواړي.
د سپریم کورټ دغه ماته نه معلومیږي دغه به څنګه یې طریقه به څنګه یې خو دوی کولی شي د سپریم کورټ هغه ججان چې د پیشو ته اتحاد نه اخیستی د ګرد پاکستان د سیاسیانو جرنالستانو عالمانو پوهانو دانشورانو وکیلانو یو ګول میز کنفرانس دی راوغواړي چې پر دې وغږیږو چې د پاکستان څنګه چلوو او که دې باندې نه کېږي بیا بله لار نشته بیا زه فضل الرحمن ته م وایم نواز شریف ته م وایم چې بس بله لار نشته په فارسي کې وایي به پیش مخ په وړاندې سم د انقلاب پر لار سم د انقلاب پر لار په امن په پرامنه طریقه ډېر انسانان یو موږ اوس سره غږ پر لوکو دا فضل الرحمن نواز شریف دا موږ خواره پښتونخوا دا چې موږ غږ پر لوکو په لکونو انسانان دا جام خوارکی ښه خلک دي موږ غریب خلک دا جام چې دا خواره پښتونخوا فیصله وکړي یاره انشاءالله الرحمن که خدای مرور نو دا د جام حکومت موږ په یوه میاشت نړولی شو ولکه د کور راوځو په یوه میاشت موږ د خلک دې ته نه مجبوره کوي بله خبره موږ کوو په تفصیل نه سم بیانولی بلوڅ یار ته موږ دا وایي چې بلوڅ معما ډېر وخت وسو قومونه سره برابر یي که ښه په خوشحالي د زړه غواړي که ښه په خوشحالي د زړه غواړي چې دا صوبه په خیر سره وچلوو دوه ورونه دریم حساب او د ملا عثمان هم راغلی ملا عثمان هم راغلی نو بلوڅ ما ته صفا دا وایو چې وروره که دې ښه زړه غواړي موږ لیوني نه یو نه موږ پاګلان یو ستړي مه سئ عثمان ستړي نه ټول ملګري ستړي مه خدای مې راوړه شادي مبارک ستی کړ خو هم شادي و موږ هم شادي تېره کړه شادي مبارک کوزده وه که چی شو مبارک د عثمان د بچي واده و که کوزده و هغه کوزده و مبارک موږ هم غرمې مرمې وخوړې کوزه مې تېره کړه مهرباني نو بلوڅ ما ته موږ دا وایي د پارټي دغه په ذریعه چې وروره دا صوبه که د زړه غواړي چې سم یې چلوو که وایي چې سم یې چلوو د سمې چلولو لار دا ده دوه ورونه دریم حساب ورور د ورور برابر یي نیم به ته یې نیم به زه یم وزیر اعلی او ګورنر چوکۍ دی که 15 کاله ته ګورنر وې وزیر اعلی به پښتون وي که 15 کاله ته وزیر اعلی وې ګورنر به پښتون وي غم و شادي به مې سره نیمه وي که دا رنګه نه راسره چلی عثمان محمد دی ناست دی زیارتوال هم ناست دی مرکزي کمیټې ډېر ملګري ناست دي بیا موږ سمه خبره کړو وروره موږ خپل د دې بلوڅ خپل وطن جلا کوو جنوبي پښتونخوا هر چې پاره بلا چې موږ ګډوله بل څوک نه موږ خپله بادشي پر کوو موږ خپله ځان سره کوو بیا یې نه ورسره کوو بلوڅ سره موږ نه بدي جوړوو نه بدرنګي جوړوو د ده ځای لار معلومه ده زموږ لار معلومه ده او بله خبره دا ده عزیزانو پر دفاع کېږئ مه چا نومونه زه نه اخلم ځینې داسې ملګري په ایمانداري به وایي پر دغه زه شک نه لرم په ایمانداري به وایي خانشید کاروان د خانشید کاروان دا اجنډا یې دا د خانشید کاروان دی دا اجنډا دا خانشید کاروان دا پښتونخوا ملي عوام پارټي ده د دې څخه جلا کوي بل کاروان بل څه اتڼ چا روان کړی دی وروره توبه وکړه درې روژې ونیسه هر څوک چې زه دغه نه کوم که په اخلاص وایي هم پښتونخوا ملي عوام پارټي د خانشید کاروان دی او پر دې عزیزانو دغه مه کوئ در هر چا د مخه دا ستا پارټۍ و انګریز ته درېدلې در هر چا د مخه در هر چا د مخه ستا پارټۍ پر انګریز غږ کړی دی چې وروره سردار دې خوا نه بدوي چې دا تا چې را روانه کړی دا رنګه نه چلېږي هر سړی به ووټ لري کونډه به یې هم لري رنډه به یې هم لري استاکار به یې هم لري باچا به یې هم لري باچي به په ووټ جوړېږي دلته به د خلکو د ژبې احترام وي
دلته به غوټونه کېږي، دلته به پلانا کېږي. پښتونستان ځینې خلک لکه دغه بېکاره نوم چې اخلي، ما کله ویل فلاني کله ویل فلما دې څوک ثابته کړي، ورور پر مړي خامخا غواړو، خامخا یې غواړو پښتونستان. او د پښتونستان وړاندې کوونکي د نظریې، د پښتونستان د نظریې وړاندې کوونکي سم د دنیا په مخ کې هم، د انګریزانو په مخ کې هم، د پنجابي جنرالانو په مخ کې هم، د خانشید واضح په لاهور کوټ ما راوړی یې بیان پښتنه وکړو، دوی کتاب نه و په 50 کې خانشید بیان دی په دغه کې ملګرو نه دی ویلی، زه بیا هغه ملګری پارټي کې نه پرېږدم چې دا بیان نه وویل. امتحان یې خاندار یې وه په 50 کې د بیان دی 55 صفحې، اخري ټوکړه یې دا ده. اردو خو یېرېږي، جشته دی وایي چې پښتونستان جوړېدل زما د ارمانونو تر ټولو لوی ارمان دی. زما دا باور دی که زما په ژوند کې دا کار نه وسو، زما دا باور دی چې نیک مقاصد، نیک مقصدونه ډېر کم دی پاتېږي چې د هغې دپاره بچیان پیدا نسي چې هغه سرته نه ورسېږي. زما دا ایمان دی چې پښتانه وطن به داسې بچیان زېږوي چې هغه به پښتونستان جوړوي. دا د لاهور هایکوټ کې په 55 کې د بیان د اخري ټوکړه ده، شو یې بیان کړې ده ټوله. په سن 51 کې موږ چیف کمیشنر صوبه و، بلوڅ دغه و ریاستونه و، نو مرکزي حکومت یو کمیټې جوړه کړه چې بلوچستان کې اصلاحات وکړو. د بلوچستان څه پکې و، بلوڅ څه وایي، پښتون څه وایي، هغه دی په جیل کې و په 51 کې. نقش زندان په نامه دا ختم چاپ شوی دی، ملګرو به نه یې ویلی، ورک دی، بیا سره ووایو. په هغه کې دی هغه ته کاږي محمود حسین یې مشر دی، د ډاکټر ذاکر حسین ورور پاکستان کې وزیر دغه و. هغه کمیټې د تخطر استوګلو جیل د په هغه کې ورته لیکلي وو چې وروره بلوڅ او پښتانه سره ورونه دي، سره سیمه ییز دي، په جنګ یې مه سره اخته کوئ. دا پښتون د پېښور د پښتانه سره ګډ کړي، نوم یې پښتونستان کوي، او د بلوڅ سره ډېر غازي خان او د جیکب آباد بلوڅ ګډ کړي، قدرتي بلوچستان ور جوړ کړي. او که امدا دوه ورونه سره اخته کړله، بیا به دا په جنګ هم سره اخته یې خوند به هم نه پر واخلي. دا په سن 51 کې دا ختم سته، دا هم د ویلو دی. نو عزیزانو، پښتونخوا ملي پارټۍ بله خبره د افغانستان د وخت نازګار دی، ناوخته دی، وخت ډېر دی، وخت ډېر دی، ته ماښام ورځانو پورې هغه ویل ټیک. عزیزانو، دا خبره مې بیخي ډېره کړې ده. بیا نن انسان و دې د پوهنې و دې معیار ته رسېدلی دی چې دا لړم مړم مه وژني، دا د ژوند دغه خرابوي، د دنیا ښایست خرابوي. دا زهریله ماران، دا لوی لوی ماران، دا بلای وتر، دا مه وژني، ګزاره ورسره کوئ، علاج یې کوئ. ګینډه، پیل او مزری او لیوه او ګیدړ او چغال او بلا بهتر، دا مه وژنئ. مرغان، دا د دنیا دغه خرابوي، باقاعده پر دې جرمانې لګوي. په دې وخت کې پکار دی چې زموږ د پښتونخوا ملي پارټۍ د کارکون یا د هر افغان دا خبرې چې هلکه زه در لړم هم بې قیمته یم، ته لیوان په حساب وژنې، زرکې په حساب وژنې، ګیدړ په حساب وژنې، چغال په حساب وژنې، لیوه په حساب وژنې، کوږ په حساب وژنې. زما نه د سر حساب سته، نه مې د عزت حساب سته، نه مې د مور حساب سته، نه مې د پلار حساب سته. دا ولې؟ په چیش باندې؟ تش په دې چې پر ما وطن ګران دی، تش په دې چې زه دا وایم چې د افغانستان واک به د افغانستان په لاس کې، زه به خامخا ستا در دغه لاندې اوسم. په دې حالاتو کې عزیزانو، د یکشنبه ما سوا بل دی شی نشته چې په افغانستان کې نسو استعمال. او ګرد جهان رالی وجنګېدی، ګرد جهان، هر یو تر خپله وسه پورې جهازونه هم، چنکونه هم، روپۍ هم، توپک هم استعمال کړل. ګرځله وغورځېدل، افغانان خواران یې پرېښول. آیا د عثمان ماماګان لګیا دي ورته شروع دي، ډنډې ورته نیولي.
ورور خبره ده سم به ورته وایي چې ورور دا کار غلط دی دا د تاریخ د علم خبره ده چې کم ملکونه د نور ملکو ازادي قبضه کوي د تاریخ ثابت سبق دی چې هغه خپل بایللې ده چې کم ملکونه د پردي ملکو نیول کوشش کوي د تاریخ سبق دا دی چې پای کې د خپل ازادي تللې ده په دې کې خبره دغه تر رسیدلې ده موږ خواست کوو مولوي فاضل صاحب ته مولوي فاضل د طالبانو مشر دی ګوانټانامو بې کې په شمال کې ونیو بیا یې واستوي ګوانټانامو بې ته موږ خواست کوو ملا برادر ته ملا غني برادر موږ خواست کوو ډاکټر غني صاحب ته موږ بل چې لکه جنګ در څو پورې ملا وشفت سر منسه ملا فاضل خو ته بیار وي ملا برادر ته بیار وي ته دا وایې او موږ یې منو ته دا وایې چې زه پر افغانستان ګران یم نو خود ګران چې ستا دپاره ځوانان بچیان لګیا دي سرونه ورکوي او خپل ورونه وژني ته څوک وژنې بیا ملا برادر ته خو د کندهار سړی یې کندهاریان وایي و میدان شغالي سو ما یو پوه سړي څه پوښتنه وکړه ما په دې زه نه پوهېږم د دې معنا څه شي ده وایم نه دغه شغالي سو ډول زه نه پوهېږم خو خیال مې دا دی چې جنګونه خو نو پړانګیان کوي د جنګ دا خو نو پړانګي بزرای لیوي چې دا د جنګ بلاوي ګرد سره مړه کړي نو پر میدان باندې شغالان پاتېږي نو ملا برادره خدای ته وګوره ته چې کوم سپایي وژنې دا ستا ورور دی دی ته وژنې ته د ورور یې جنګي خلک به سره مړه کوي پر میدان به شغالان پاتې سي هم به افغانستان ولاړ شي هم به استقلال ولاړ شي هم به دا ګرد وطن وګوره ولې دی کوې مسلمانه ته زه پر افغانانو ګران یم ګران بسم الله موږ تا سره وعده ملا غني ته دا خواست کوو دغه ته خواست کوو اشرف غني ته مهرباني وکړئ یو شپږ میاشتې دپاره دغه اعلان کړئ د انتخاباتو اعلان وکړئ مولانا فضل الرحمن ووټونه کوي مولانا فلانه یې کوي سمیع الله کوزو یې کوي دلته مولانا نوراني یې کوي بل یې کوي انتخابات وکړئ نو خو پر خلکو ګران یاست وټونه به درکړي ملا فاضل که ته د افغانستان صدر شوې د پښتونخوا ملایان پارټۍ 12 کسیز دغه به درسي وفد مبارکي به درکړي که ملا برادر صدر شو هغه ته مبارکي ورکړي که سیاف صدر شو هغه ته به ورکړي خدای ته وګورئ پر دې خپل کام رحم وکړئ بیا خو ته یاست ته یې د بلاو سره ووسېداست د روسیانو په ارادو هم خبر یاست د ایرانیانو په ارادو هم خبر یاست د نور په ارادو هم خبر یاست خدای ته وګورئ مهرباني وکړئ ته څو مزل ته څوک وژنې ها چې ته روان کړی دا ځوانان بچیان طالبان 11 کاله شو 23 کاله 20 کاله 21 کاله هلته چې په مورچه کې ناست دي ستا تربور دي د وطن دفاع کوي په وچ نس مهرباني وکړئ موږ خواست کوو پاکستان ته وایو چې مهرباني وکړه لکه بیکاره کښنۍ کاڼي ولې لاس تر شا نسي دا بد کار لاس تر شا مه نسه دا لاس دا لاس به خلک در مات کړي زورور خلک په دنیا کې که زور نشته خدای سته یو دی طرفه به در پېښه کړي چې توبه کاږه موږ دا ملک چلول غواړو پاکستان موږ دا ملک چلول غواړو داسې چلول غواړو دلته به د جمهور بادشاهي د ولس بادشاهي وي دلته به د قومو دولتونه د قومو د ولس په خدمت کې موږ ته څوک خیرات نه راکوي چې موږ ته راکوي ځان ته دی ورکوي نه امریکا نه عرب نه بل چې پښتونخوا وطن کې الله پاک کم نعمتونه پیدا کړي دي پر دې نعمتو باندې د خدای په لار هم د دنیا په لار هم د اقوام متحده په لار هم پر دې زموږ د بچیانو حق دی دغه رنګه د بلوچ حقوق دغه رنګه د سندي حقوق دغه رنګه د پنجابي حقوق دغه رنګه د بل چا حقوق د خپل حقوق دا موږ غواړو په خواست یې غواړو په زاري یې غواړو په دغه یې غواړو په جلوس جلسه یې غواړو اوس شکر دی د دنیا جهان وکیلان لرو بې حسابه وکیلان دې په کتابونه تیار کړي تور تور کوټونه دې واغوندي د خپل کام خبر دې وکړي ملایان دې خدای جان مدرسې دي کیلو کال د خپل کام خبر دې وکړي دا ګردې به وکړو خدای دې ورځ نه راولي خدای دې ورځ نه راولي دا ګردې به وکړو که دی پر لار نه تلي نو په لوړ خو ګزاره نه کېږي بیا وروره دغه زیارت دې کلکو درخصو د پڼ لرګي را پرې کړي چې په مخه یې واقع دغه پورې شو اخري زه د جنګ نه یم
زه د جنګ نه یم عثمان هم چندانې هډوکي نه دي د دې بل جنګ نه یو خو چې مجبوري سره به څه کوي دا خبره طی ده موږ د عمل څوک د موږ څه چیز قسم اخلي موږ د ملک ماتول نه غواړو نه یې ماتولی شو د کور نشو نړولی نه یې ماتولی شو او که دا ملک خدای نه خواسته د خلکو ضرورت شو ماتېدل بیا د دنیا قانون دی necessity is the mother of invention ضرورت د ایجاد مور ده که یو وار د سړي دا ضرورت دا بیا به دی بدې جوړې چې دا وطن به ټول اور واخلي موږ ایران ته خواست کوو پاکستان ته خواست کوو ترکمنستان ته یې کوو اذربایجان ته یې کوو ازبکستان ته یې کوو چې وسړیه روسیانو ته وایو چینیانو ته وایو چې مهرباني وکړئ زموږ د وطنه غویمنډ نه جوړوئ زموږ د وطنه 40 کاله مې اتڼ پر جوړ کړي څه ګټه مې وکړه چا ګټه وکړه روسیانو ستی 10,000 کسه مړه شو امریکایانو ستی په زراو خلک مړه شو دی څوک نه دی پاتې چې دلته نه دی مړ جرمنیان انګریزان فرانسیسیان کینیډا د دنیا ګڼ خلک مړه شو افغان وطن دا د دنیا وینې وڅښلې ده د دې یو علاج دی لنډه خبره چې د افغانستان جګړه له دې شروع شوې وه چې افغانستان یو آزاد خودمختار ملک وو دا جګړه به پر دغه خبره ختمیږي چې افغانستان به یو آزاد خودمختار ملک جګه د افغان جنډه به ولاړی کنداریان به سلامونه وکړي دا علاج دی بل علاج یې نشته په زور کلي نه کېږي په زور کلي نه کېږي ما به هم خراب کړي ځان به هم خراب کړي شیش به نه جوړ شي تر څو به خلک سره وشي معجزانو دا خبره وه او د پاکستان خبره موږ سره وکړه پاکستان سره مجلس کړی دی موږ په دې عمل کې نه د بلوچ څخه زکات غواړو نه د سندي څخه غواړو نه د پنجابي څخه غواړو نه د بل چا څخه غواړو چې خدای پاک را کړی کوم وطن دی په هغه کې کوم نعمتونه دي اوس یو زموږ د نومونه نه سم اخیستلی بدکار یې بولم زموږ د تاریخ یو کمزوري اوسېدلې ده د پښتون افغان تاریخ په قرآن مجید کې و یو سړي ته په نامه خشم شوی دی هغه د رسول الله مبارک څخه کاکا ده تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها من مسد دا د رسول الله مبارک د تاریخ مخالف وو دا نرمي رسول الله مبارک یا خدای نو سره وکړه چې د پیغمبر اکادي پرېږده چې موږ خپل تاریخ داسې صفا نه کړو چې زما پلار غداري وکړي او زه نوم په غداري نه واخلم ولا که پښتونستان جوړ شي ابراهیم علیه السلام مشهور دعا ده اوس هم خلک کوي په قرآن شریف کې راغلې ده په هغه کې دی وایي د پلار دغه دعا ما پلار خدای وبخښه الله پاک ټول څه وایي څه ګډې تا پلار خو نو پر لار که څه ما دعا پاته ده صفای وکړو دا دغه کوي ستا پلار دی زنده باد لیکن د لارې وتلی دلته خلک د دنیا جان تاوانونه یې کړي خدای ساده سړی و خدای فلانی سړی ساده وکړه بوده وروره چې دوستان یې دغه کړی زیبه په موقع شه هر څوک شي هر خبره ده چې موږ یې کوو نور وطنونه زموږ د لاسه تللي دي چې ون یونټ جوړېدی ګرد جلاټک د پېښور برخه ګرد هغه چې دغه ورته وایي په اسلام آباد پورې د دې نوم کیمبلپور دا ګرد ضلع د خیبر پښتونخوا د ضلع برخه دا دغه لاندې دا د مسخیل غراني وهو چیش د علاقه دا د میاوالی برخه میاوالی د بنو ضلع برخه اوس چې ته وبدي ولاړې وطن دې تللی دی چې ته خبره کوې خلک ورور دی چا نه موږ بد وایو نه د چا سره سکنځل کوو نه په دې ټایم ضایع کوو یو پټ مځکه هر چا چې زموږ د وطن ده یو غړپ اوبه زموږ د وطن ده یو واټ بجلي یو واټ پلانی هر چا چې زموږ د وطن ده او بل چا ته ورکړي دي د پښتونخوا ملي پارټۍ د کارکون د پښتونخوا ملي پارټۍ د ټولې پارټۍ به دا د ایمان برخې چې زما وطن چې هر چا زما پلار درکړی دی بیا راکوي ما پلار چې درکړی دی بیا راکوي بس څه هغې نه غواړم زما وطن به زما وي زه به دلته سیال یم نه تاسو خیرات غواړم اوبه دې پراته دي ځنګلونه دې پراته دي سره زر دې ستا وطن دې ستا دا حال دی زندګي دا ده
او یا لکه انسانان په دغه کې ورک دي مسافر دا اوس څو ورځې د مخه ولاړم خټه کړه دی حال وایي دا رنګ غوړ خلک خو مې دي شنداري غوړ دا رنګ غوړ خلک په ګرد خټک کې په خدای کوي نه گزارې که در کور خوار مسکینان خلک د تیلو وطن دغه وطن غړیالي خلک بهادر خلک وروره دا په دې کار نه کېږي موسی علیه السلام بار دا خبره ما کړې ده د موسی علیه السلام پیغمبري په دا یوه خبره ده موسی علیه السلام دوی پلانای دغه ول نه کې په زرمان ته ما غوړ مجلس کا عثمان بومو زیارتوال هم دوی پلانای دغه ته ول نه درېږي پی ډی ام ول نه کوي پلانونه مشکو مشا سرکار نه لرو ما په زرمان ته ول مال سړی خو تخم عالم سړی مزدغه موسی علیه السلام چې اول ور کوی تور وګرځېدی ورای ول دلو شې ته ود زکه مې سکروټ مروټ راوړه دغه ال چې ورای لا پاک ځخ پر وکړي زه د خدایم ته موسی په کې الله پاک ورته وایي بس ته زما پیغمبر یې ته به ورځې فرعون ته به دغه کوې زما ما خو مړی کړی د استخاره کې وویل ما خو مړی کړی هلته مړی کړی اوس چې چا مړی کړی ته هغه سره څه دغه وکړه چې پی ډي ام دی که څه بله دا وروره پاک دغه غواړي پاک ریکارډ غواړي چې 14 اف آی آر په پیسې په دې وخت مه ضایع کوي خپل کار کوي زوی خپل ول ما خو مړی کړی هغه ورته وویل چې پروا نه لري زه درسره یم انشاءالله خدای به خیر بیا چې دی ورته وایي د الفاظ یې دا دي د خدای پاک ودته ورسه او فرعون ته ووایي چې زما کام ستا له بندګۍ خلاص کړه د کام هلته دی یهود خواران بغیر ټکوي بچیان یې حلالوي په ښځو خدمتونه کوي الله پاک وایي ورسه و فرعون ته وزما کام ستا له بندګۍ خلاص کړه غلامي قرآن کریم بندګي بللې ده او موسی علیه السلام دا سنت دی د دې بندګۍ خلاف د ازادۍ جنگ ورو بل څوک دا کار کوي د موسی علیه السلام سنت کې نه کوي چې ته ګرد کور کښېنې زه کوم دا کار خامخا زه کوم خامخا څه بندګي نوره څه شي بندګي خو د الله پاک ده غلامي دغه ده چې سترخانه واري د دنیا جان نعمتونه پر پراته ته ولاړې ورته ګورې تاسو نور پرېږدئ د پاکستان ټول سرخان ستا دولت دی د پاکستان غوړ سرخان ستا بجلی ده د پاکستان غوړ سرکار ستا کویلې دي د پاکستان غوړ سرکار ستا پټرول دي د پاکستان غوړ سرکار د بلوچ سره زر دي بس موږ ته ولاړ یو لکه دغه څوک هم پرېږدي نه د دې خلاف راپورته کېدل بالکل د پیغمبرانو غږ دی د خدای غږ دی دغه غږ دی دا د لپاره پښتونخوا ملي پارټۍ جوړه ده وروره سر خلاص کوي گزاره سره وکړي برداشت مشوره کشف ګیر صفونه تیار کړي عثمان دی خنور ما درته ویل عثمان ما ورته ویل ما پی ډي ام به کې نتیجه ته رسوي نواز شریف مولانا او پښتونخوا ملي پارټۍ داسې انقلاب بې برابرۍ لکه خمیني چې په ایران کې وکړي بله لار نشته د انقلاب لپاره صفونه تیار کړي که چمونه کوي یو سترګه وته بل ته وي نور کله کښېني دلته ټیکهداري میکهداري کوي وخت مه ضایع کوي او قسم لا تړئ توکلت ولا لا چې کام په دغه خوشحاله شي نه موږ جنګونه لرو نه بدۍ کوو پولیس والا ته موږ دا وایو ټول پولیس ډپارټمنټ ته وایو ټول فوجیانو ته دا وایو ټول سرکاري ججانو ته دا وایو مجرتانو ته دا وایو چې ورور ناپوه خلک نه یاست د آیین په معنا پوهېږئ پی ډي ام په ملک کې د آیین بحالي د آیین بالادستي غواړي دلته د ولس جمهوري حقوق غواړي د طاقت سرچینه د ولس په ووټ منتخب پارلیمنت بولي دا ته پوهېږي هم که پولیس افسر یې هم په پوهېږي چې خلک څه وایي که جنرال یې هم په پوهېږي چې صحیح خبره کومه او که دا رنګه چې دغه کوي او پلانې ټیکهدار راوولئ هلکه ټیکهدار دوی پیسې پر میدان کښېږده ستا یو زوی به سینیټر کو او پلانې راوبولئ هغه سینیټر هغه ایم ان ای هغه پلانه بیا ډېر په دغه په سپین سترګي نوکر برګېډیر دا وایي چې دا کار ما وکړ دا چې جمهوري ملک
دی به پانسي کېدی د ملګري پانسي کېدل د ټیکهداران پانسي کېدل د ګرد پانسي کېدل دارنګه چلېږي ملکونه ووټ به دا سړی ګټي زه به دا بیایم ووټ به هغه سړی ګټي زه به د بابو صاحب زوی صادق کشوم ورور ولس دی خدای دې وکړي چې هېڅوک موږ ته ووټ نه کړه ولس دې ووټ ورکړي د سره زموږ بهترین مخالف ته دې ورکړي یو خو به د ولس نماینده یو کار خو به وکړي موږ دغه سره بدي نه ده نه د جنرال فیض سره زموږ بدي ده نه د جنرال فاني سره آیین هغه دستاویز دی چې د پاکستان سره راټول کړی دا آیین چې هر څوک نه مني دا آیین حکم دا دی چې دا سړی غدار نو دا ځان موږ مجلس وو کور ودان ډېره مهرباني یو خبره دغه یې رسوله دغه د جاني خیلو درنه روانه ده که څه هم هغه ملګرو دا لیکن د انسان دغه غلطي خو به خلک دغه نه بولي په سره لمر کې جون جولای بنو مړي که جاني خیلو خلک ناروا مطالبه کوي غلطه مطالبه کوي د آیین خلاف یې کوي د سړیتوب خلاف یې کوي د انسانیت خلاف یې کوي د پښتو خلاف یې کوي پښتونخوا ملي عوامي پارټي به مخالفت هم وکړي خواست به مو ورته کښېږدي او که دوی حق مطالبه کوي روان ته چې پر چیش خلک موږ وژني پر چیش باندې راکېږي بیا به مهرباني کوي موږ ټیک ته موږ نه یو ملګري به نن ولاړ شي ملګري به ورسي حاضري به وکړي څوک ورغلي مختار خان ورغلي ښه نن ماښام ملګري تلل حاضري دپاره یو خبره دا چې ځانو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ موږ نه د چا څه پر دې شابوشۍ غواړو نه موږ پر دې باندې چا څه پیسې غواړو چې د پښتانه په وطن کې نه په دنیا کې پښتونخوا زموږ کور دی زموږ ور دی چې په دنیا کې د ظالم او د مظلوم جګړه هغه سړی نه پښتونخوا دی نه سم مسلمان دی چې دی به د مظلوم پاک کې جلسه نه کوي جلوس به نه راباسي نارې به نه وي او پاتې جاني خیل یا وزیرستان دې له خو چې هر وخت جاني خیل ورته موږ وایو چې عزیزانو دا به خود سوي زموږ ملګري به ځنډېدلي یا به موږ دغه نه یې کړ دا دونې خلکو په مخ کې په دا مازدیګر د ګردې پارټۍ مشرانو په دغه چې د جاني خیلو د خلکو د کم شي ضرورت و د امداد سیاسي امداد پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ به د مخ په سر کې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ به د مخ په سر کې ولاړه یوه خبره بله وه علي وزیر علي وزیر قومي اسمبلۍ ممبر دی د علي وزیر د خاندان سره زموږ په خپله ځاني د پارټۍ رشته تر 20 کاله پخوانۍ ده علي ګس کالج سټوډنټ لومړي کال سټوډنټ و د علي وزیر د مرحوم والد پلار سره د ورونو سره کاګانو سره علي شاه سره د مشهور د وزیرستان شهید د ورور د هغه سره زموږ رشته د 20 کالو سره عثمان پارټي صدر دی ناست دی سیکرټري ناست دی زیارتوال کار دوی ګرد ناست دی زه دوی ته دا وایم چې ښه وکیلان دې پیدا کړي په انګریزي کې دې ته هیبیس کارپس وایي یعنې بې دغه کښېنول هبسې بېجا معنا بې ځایه جیل ته استول دوی د وکیلان پیدا کړي ښه وکیلان دې پیدا کړي فیس به موږ ورکو موږ به ورکو لس روپۍ به سره جمع کړو فیس به موږ ورکو دغه دې پیدا کړي او که بیا دغه نه کول د عثمان ته م وایم پارټي ملګرو ته وایم بیا تیاري وکړئ د علي دپاره د یو تحریک جلسې کوو جلسونه کوو شروع پر چی شي مړی کړی دی قومي اسمبلۍ ممبر دی تقریر یې کړ آیین پاکستان آیین و هر سړي ته ارټیکل زما یې دی 11 دی که 14 دی که 19 دی هر سړي ته دا حق ورکوي چې ته تنظیم جوړولی شي دا 28 پورې زیرې وایي هر سړی هندو مسلمان سیک هر سړی دا حق لري چې جمع شي د خپلې چا بدو سر شوي د هغې خلاف ناره پورته کړي
تنظیم جوړ کړي جلسه وکړي جلوس وکړي کړی شي دی ته پر دې خلک په جلو کې منډې چې دغه کوي دا یووالي خو نه دی دا خو له زمانو حساب وکړي پښتانه خلکو مختلف سیاسي پارټیانو د انګریزانو د وخت روزه پورې چې سیاسي جلونه جمع کې دا تقریبا په زرو کاله جوړیږي په جلو خو کار نه کیږي که علي بد کړی دي غیر قانوني کار کړی دي زیاتوب یې کړی دي قانون سته آیین سته وکیلان سزا دی وایي او که ناکه په ناکه دي سړی کښېنولی دي زه دغه یم بعد نه کېږم دا پښتونخوا ملي پارټي والا دا ډېر ښه خلک دي دا زه پېژنم دا لکه غلبوزي دا که دې وخښمولې په خدا که یې په تا کې قصې پرېږدي په ځان کې څه پرېږدي ولې خلک دغه کوي بله خبره د باډرانو ده دا تجارت دی موږ به پارټي په توګه ور چاته دا ضمانت ورکو چې پر دا لار به د چمنه نیولې تر تورخمه بلوس هم خبره به ورسره وکړو دا به موږ کوشش وکړو ضمانت به ورکړو چې وروره نه به پر دې لار خلک یورین راوړي نه به پر دې لار خلک چرس راوړي نه به پر دې لار خلک تریاک راوړي نه به پر دې لار خلک اسله راوړي نور زموږ خلک به چیش کوي شی دلته ارزانې دلته ګران دي زه وړم هلته انار ارزانې دلته ګران دي زه راوړم پلانې شی راغلی دی په کوټه کې مزدوري په کوم دا پر دې به موږ پارټي مجبوره یو یو پلان به جوړوو یو کیسه به جوړوو پر دا دغه باندې ډیورن لاین تر پاکستان 40 کاله مخکې وکښل شو 40 کاله مخکې 4-5 کاله مخکې دا لاین انګریزانو وکښل پر دا لار په زراونه په لکاو پښتانه وشان خواوي میږي اصلي بلای بتر موږ تلو لاندې خراسان صدامان ته تلو بیا له دې خوا خطوه په افغانستان هر څوک ترکي او پلانه یا څک ځای بډې سي دا واخ بیا د پاکستان د جوړېدو بعد وروسته پوري د سیاسي خلکو ماسیوا چې به پاسپورت نه تل دا ټول خلک په جشنونو کې ګرځېدل په کابل کې ګرځېدل کاروبارونه کول شیان وړل راوړل ووسه دغه پر راوګرځولې هر بل چې پر راګرځي نن دنیا ته رسېدلې ده چې پر ملکونو دا پابندي ده چې د حیوان مخ به نه تړي وایي ستا په ملک یخ دی ستا د ملک حیوانان ځي لاندې ملکو ته دې ته به لار نه تړي د حیوانانو لارې ته د انسانانو لارې پر چیش بندی خیر خدای ولې دا دغه بډې دی وزیر د بډې چې په پاکستان کې 200 ایکړه مځکه نشته دا 300 دا 400 دا 1000 په افغانستان کې 100 میله پرته ده تر سوالانو په عزت دغه د بډې چې پر څنګ د څګزو په شاده شمشوزي د شمشوزي په پاکستان کې 1000 ایکړه بری غورځب نو بشاوخه 1000 ایکړه وي د ډیورن لاین سره په تیګانو تر څانو پوری 100 میله د شمشوزي مځکه ده به څه کوي بیا د خپل د خبيزي مځکه ده خبيزي دي اوان کول دا اوان د کول دلته په منطقه کې 500 ایکړه وي یو څه په توبه کې نور د برکت تنګي پلانې علاقہ دا د برکت دا اوان د کاله په ملونو بیا مليزي دي دا په ملونو بیا شزي دي بیا دورزي دي بیا کیرل امان دي بیا پلانې سمج په ملونو ځکه په افغانستان کې موږ څوک موږ ګرځ کاله سو ګرځ لار سو دا ګرځ بړې سي دا بلای ټول پراتوي لار سو ریو لار سو موږ سره خامخا یو لار کوي شل مله پر پسې د قبيله مزکه ده شل مله پر پسې د بل قبيله مزکه ده الته دريجه دغه دي غناورین جوړ کړی دي چې ستاسو غرض بلای خو دنیا شانګر پر دا وړي راوړي نو دا ګرځي د موږ د کام یو مجلس غواړي وار د خبره موږ وکړه چې د کام یو جرګه خو خیر خلک څنګه کې اخلاص دا ګرمي به تیر شي دا غیم یو تابع کوو بل چا کوله کې نه کوله ګرځي خبري یو جرګه غواړي یو مجلس غواړي او سم ملاتړ غواړي ورته د پخوا رنګ او وسو پارټي جوړوي د کوي به نو زه خو دې دغه نه کوم خشم راځي خشم نه کوم دغه ګور زوی یو د سړی بناسي پارټي یا ممبر یا سیکریټري چې د اخلاقیاتو کمزوري پکښو
چې د پلاني شي کمزوري پکښې وه کار چې استولی زه که چا پرېښو دې له هغه ځایه وم ته نه یې سکرټري ته نه یې پلانی شي ته په مخ شه یو ګوره دا چرسو تاریاکو افیمو بلایو بتر انقلابونه نه د چرسو په سګریټو کې دي نه انقلابونه د تاریاکو په تماشو کې دي نه انقلابونه د شرابو په جامو کې پیدا کېږي انقلابونه د خوار ولس په مهنت کې دي بیا که ته په مجبوره دا کار کوې په شا په سب کې ودرېږه کمزوري څه ته خو معلوم دی د شا په سب کې ودرېږه د مخ په سب کې د بابو صاحب زوی ودرو صادق موږ ته ولم دي سم سړی د کار سړی دی ګزاره به وکړي که تا کیسه اهلیت وبکې داسې لږ پام به غواړو اشارو کې ځینې خبرې نورې به زه نه کوم ډېرې خبرې به د قرآن شي دي ته د خدای خیر درکړي ډېره مننه دلته دغه د اول کنجوسي یې وکړه حبیب رحمان ول دغه له به راځي سنجاویلې درې شپې نو شپې دي درې نه شپې دي تا به ویل چې میاشت راسره تېره کړې 2 میاشتې وایي محمود نه راځي زه په ډوډۍ پسې کډې کوم محمود نه راځي ته ما د ډوډۍ غږ وکړه ته د ډوډۍ غږ وکړه زه څو میله ځم ته د ډوډۍ غږ وکړه بستره برابره اوبه برابرې ډوډۍ مفته دا یو تقریر په ډوډۍ نه دی ګران دا بیه نه ده ګران بیه زه کوم دغه یو کنجوسان یو دغه عثمان دی یو د خېش دغه دی یوسف خان خېش یې وکړه ډوډۍ ساتي نه و دا دواړه دغه دي د خدای د خیر خېشي ډېره مننه السلام علیکم